أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تسلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. هل تحقیق أتاك راغلی دا تاسولا حدیث الغاشیہ آدب پټولو والا سیز خبره وجوه یومئذ سمخونه په دغه ورځ باندې خاشعه ټیټ بئی عاملة ناصبه مهنت کوون کی ستړي بوي تسلا نارا حامیه داخليږي با د غرغندو والا اورتا تسقا سکولے کیږي به پدای باندې من عین آنیه د یشیدلی چشمه اوبه لیس لهم طعام نبوی د دی د پارس خوراک الا من ضریع مگر ازغو والا لا یسمنو نبی موٹا کئی ولا یغنی من جوع او نبا کافی کیگی دی د پارا پلوگا کی وجوه یومئذ سمخونه به په دغه ورځ باندې ناعمة تر تازه بوي لسعيها ای به په خپلې ګټه باندې راضیة راضي وي فی جنة عالیه اوچت جنت ته به داخلیږي لا تسمعوا فیها نباوري پدې کې لاغیه سبهوده خبره فيها عين پدی کی بچینی وی جاریتن جاری شوی فيها سرر پدی کی بکرسی وی مرفوعة اوچتی اوچتی و اکواب او گلاس نبوی موضوعة فمناسب زیکی با اخودلی شوی وی و نمارکو او پدی کی با بالختون وی متکیبی مصفوفتن صف بصف بچ دے اخویشی وی وزرابیو او قالینون بوی مبسوسا غڑولی شوی افلا ینظرون آیا دینو گوری الالابل د اوخ طرف تا کیف خلقت چې څنګه پیدا کړې شوی دی و الى السماء او آسمان طرف ته کیف رفعت چې څنګه اوچت کړې شوی دی و الى الجبال او غرونو طرف ته کیف نصبت چې څنګه چې د نسب کړې شوی دی و الى الارض او زمکه طرف ته کیف سطحت چې څنګه غړولې شوی دا فذکر
پس تاسو نصیحت وکئ انما انت مذکر بیشک تاسو نصیحت کوونکی یئ لست علیہم بمسیطر تاسو نیئ په دوی باندې نگران الا من تولا مگر هغه کس چې کوم روګرداني وکړه وکفر او کفر وکړو فیعذبه الله پس عذاب به ورکوي الله تعالی اغلا العذاب الاکبر غټ عذاب ان الینا بیشک زمون طرف ته ایابهم د دی را واپسی دا ثم ان علینا بیا بیشک زمون په ذمه دا حسابهم د دی حساب د دې صورت نوم سورۃ الغاشیه دا غاشیه لفظ چې د اولنی آیات کریمه کې راغلی دی او دا صورت په مکه مکرمه کې نازل شوی دی او د دې صورت نه مخکې 29 صورتونه نازل شوي دي په دې کې یو رکوع ده او 6 آیاتونه دي څنګه چې د قیامت نوم قیامت ته داسې د دې یو نوم القارعه ده بل نوم الحاقه ده بل نوم واقعه ده او بل نوم آزفه ده او بل نوم آخره ده دغه شان یو نوم غاشیم ده دا ټول نومونه په قرآن کریم کې مذکور دي هل بدلته مونږه د قد په معنی راوړو او معنی به کو چې تحقیق راغلی دا ستالا حدیث الغاشیه د پټولو والسیز خبره تاله چې دی را رسیدلی ده قیامت به د ټولو سیزونو احاطه کوي دا نه چې په یو علاقه باندې برازي او بل علاقه به ونه پاتې شي بلکې به په ټولو باندې داسې قیامت وغوړولی شي وجوه یومئذ خاشعه سمخونه په دغه ورځ باندې داسې ټیټ وي د شرم د وجې نه به یې ندامت به یي او خپې مانتې به یي عاملة ناصبه محنت کوونکي به یي خدای به ستړي وي بعض مفسرینو د دې مفهوم دا بیان کړی دی چې کافران خلک په دنیا کې ډېر لوی لوی ریاضتونه کوي عبادتونه کوي تکلیفونه برداشت کوي خو ایمان یې نه راوړی نو هغوی به جهنم ته ځي هندو ستړی او خدای ناراضه نو دا خبره ده چې هندو به ځان ستړی کي کافر به ځان ستړی کي خو الله به ونه ناراضی نو دغلته دا خبره ده چې دی به محنت خو ډیر کوي خو ستړي به وي بعض ذات فرمایي چې عاملة ناصبه تعلق آخرت سره دی آخرت کې به دی ګرځېږي خو ډیر په مشکله به ګرځېږي لاسونو کې به یې هتکړی نه وي خپو کې به یې بیړی نه وي او ډیر لرې نه به چې دی را روان وي او د الله تعالی عدالت ته به را رسېږي نو دی به محنت کړی وي خو ستړي به وي تسلا نارا حامیه داخلیږي به دی غرغنډو والا اور ته شغله کوونکي اور ته تیز بل اور ته چې سمې غرغنډې کوي سم بړکاوې جوړ کړی داسې اور ته الله دې موږ محفوظ وساتي تسقى من عین آنیه سکولی کېږي به په دی باندې آیشېدلې اوبه په چینه کې دا اوبه وي او ښه به خوټ کېدلې اوبه وي دا به په دی باندې سکولی کېږي څنګه چې د چولې د لاندې اور بل کې او اوبه چې دی ښه زیاتې ویشېږي دغه شان چې څنګه سم داسې خوټ کېږي داسې اوبه په دی سکولی کېږي او هغه به د دی چې دی په شونډو سره لګي یشفی الوجوه د دی شونډې به چې دی سوځي یتجرعه او یو ګوټ به په دی باندې چې دی سکولی کېږي ښکته به ورته ورکوزولی کېږي
چې کله خېټې ته ورسي نو دا کلمې چې کومې دي دا به ریزه ریزه شي او د پاخانې په طرف ونه روزي. لیس لهم طعام نبوي دی د پاره خوراک الا من ضریع مگر دا کانټې دار رزغو والا چې کوم ډېر زیات چې دی تریخ وي. لا یسمن ولا یغني من جوع نه به هغه چې دی څوک صحتمند کوي موټا کوي به او نه به چې دی د هغه د لوږې دپاره کافي کېږي. خوراک چې بنده کوي دی دپاره کوي چې زما لوږه ختمه شي یا زما جسم چې دی هغه پهلوان شي مضبوط شي دی لپاره خوراک کوي. خو جهنمینو ته به دی دو فیدو کې یو فیدم نه رسیږي. دا اول ذکر چې دی وشو دا د نافرمانو خلکو وشو. دی پسې د فرمانبردارو خلکو ذکر دی. وجوه یومئذ ناعمه سمخونه په دغه ورځ باندې تر و تازه وي حشاش بشاش به لسعیها راضیه په خپل کوشش باندې به راضي وي چې مونږ ایمان راوړی او مونځونه مو کول روژې مو نیوي حج مو کړی او زکات مو ادا کړی او قربانۍ مو کړې وي د الله د رضا دپاره مونږ ډېر زیات محنت کړی او هغه محنت نن زمونږ په کار راغو په دې به هغوی خوشحاله فی جنت عالیه اوچت جنت ته به داخلیږي. جنت چې دی د درجې په لحاظ سره اوچت دی او حسي اعتبار سره به هم چې دی هغه به په اوچت ځای کې وي. لا تسمع فيها لاغیا نه به اوري په دې کې په دې جنت کې څه بېهوده خبره کنځلې به نه اوري دروغ به نه اوري غیبت به نه اوري هېڅ قسمه دلازاري به نه اوري. او دا جنت چې دی دارالسلام دی د امن او د سلامتۍ والا ځای دی. فیها عین جاریه په دې کې به داسې چینې جاري وي کوثر سلسبیل د کافور زنجبیل او داسې د صفا اوبو مختلف قسمه چینې به جاري وي. فیها سرر مرفوعه په جنت کې به چې دی اوچتې کرسیانې وي په دې کې به چې دی هغوی ناستې وي چې د کوم یو ځای اراده م کوي هغه کرسیانې به هغې طرف ته تاویږي. کرسیانې به د دوی د ارادې تابع وي. واکواب موضوعه دا داسې برتن ته ویلی کېږي داسې لوښي ته ویلی کېږي چې د هغې دسته نه وي د نیوو ځای نه وي لکه ګیلاس او دا ګیلاسونه او دا پیالۍ به چې دی په مناسب ځای کې ایښودلی شوي وي چې کله چاته د تنده ورته پیښ شي بس ګیلاس پسې به ګرځېدو ته ضرورت نه وي هر ځای کې به په مناسب ځای کې پراته وي بس راخله او بس کا دې موږ ټولو ته جنت را نصیب کړي. ونمارق مصفوفه لګونکي بالښتونه به یې پکې هغه متکینې هغه غټې غټې چې جوړې وي دې ته مونږ متکي وو. دې ته به چې دی داسې اډه به یې ورته والي وي ټیک به یې ورته لګولی او ناس به یې ورباندې ښه په مزو سر به یي. وزرابیو مبسوسه او قالینونه به چې دی هسې غوړولی شوي وي. څه جنتین به چې دی بالښتونو ته به یې اډې لګولې وي څوک به په کرسۍ کې ناست وي څوک به قالینونو باندې ناست وي. د هر یو کس د زړه مسله ده چې کوم یو ځای کې خوښ وي هلته دې کښېني. دا دې پورې دا دوه ډلې ذکر شوې. اوس افلا ينظرون الى الابل دې طرف ته چې دی وګورئ د عرب علاقه چې کومه وه د عرب علاقه چې دا هغه شګلنه ځمکه ده او غریزه ځمکه ده شګلنه ځمکه ده. الله تعالی داسې علاقې دپاره اوښان پیدا کړي دي. اوښ چې دی هغه چې کله په شګه باندې خپه کېدي نو د هغه خپه چې دی په شګه کې دننه ډوبېدی نه شي ځکه چې د ده دا خپه چې کومه ده هغه داسې پلنه ده نو هغه دننه په شګه کې نه ځي او انسان چې دی د ده خپه په شګه کې دننه تلی شي او قدمونه هم چې دی لوی لوی قدمونه اخلي. سفر چې دی هغه ډېر زر طی کېږي
تحقیق وقت حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ دا حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتهم العالیہ والد گرامی هغه داسې بیان کړی دی چې دای به کله راووتل نو د دای اول نگاه به په اوښ باندې پرېوته د دې عربو د خلکو اول نگاه به اوښ باندې پرېوته نو په اوښ باندې به کېناستېدل بیا به یې بره وکتل نو اسمان باندې به د دوی سترګې پرېوتې او اسمان نه چې به یې ښکته وکتل نو په غرونو باندې به یې سترګې پرېوتې نظر به یې ولګېدو چې غرونو نه به یې نظر دی خوا شو نو په ځمکه باندې به یې پرېوتو نو الله تعالی دلته توجه دا الله تعالی دی له دا توجه ورکوي او دې طرف ته ولا چې دی دهان راولي چې افلا ينظرون الى الابل آیا دی نګوري اوخ طرف ته کیف خلقت چې څنګه پیدا کړي شوی دي د دای کدو ګوري بدن یو ګوري خپې یو ګوري سټ یو ګوري و الى السماء کیف رفعت او اسمان طرف ته نګوري چې څنګه اوچت کړي شوی دي اولنی نواله تر اوم اسمانه پورې چې د چا په اولنی اسمان باندې یقین وي نو هغه به په دې نورو اسمانونو باندې یقین ساتي فیثاغورس یو یونانی حکیم تیر شوی دی هغه ویلی چې زه اسمان نه منم اسمان نشته دی دا یو نیلګو ده دا بلکې زمونږ د نظر یو احاطه ده یو حد دی وإلى الجبال كيف نصبت غرونو طرف ته نګورئ چې څنګه دا نسب کړي دي سورة النبأ والجبال اوتادا او غرونه چې دی الله تعالی میخونه ونه جوړ کړل او پزمکه کې داسې وټاکول وإلى الأرض كيف سطحت او زمکه طرف ته نګورئ څنګه الله تعالی دا خورا کړی دا فذکر بس تاسو نصیحت وکئ انما انت مذکر بشک تاسو نصیحت کوون کیئی لست علیہم بمسیطر تاسو نه په دای باندې نگران چې جبران تاسو په دای باندې یو خبره ومنئ بلکې تاسو نصیحت وکئ کوي منلا نو خپخه کوي نه منلا نو تاسو چې ډیر زیات فکر کې مو پروزئ تاسو په دای باندې نگران نه چې بس شابه دا کار بکې او دا بکې تاسو کار صرف دا دی ته پیغام را رسول نصیحت کول الا من تولى وكفر مگر هغه کس چې راضي وکړو ایمان نه او الله تعالی نه او د الله تعالی د حکمونو نه او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د اتباع نه اعراض وکړو فيعذبه الله العذاب الاكبر پس الله تعالی بدایله سزا ورکړي ډېر غټه سزا اے بندینو غوږ ولګوئ دې طرف ته واورئ ان الینا ایابهم بشکا زمون طرف ته د خلکو واپسی دا بل یو زم نشته ده پټې دې نشي بس د دې واپسی چې دا مونږ طرف ته او چې دنیا کې سم کوي دي واپسی مونږ طرف ته ده ثم ان علينا حسابهم بشک زمون په ذمہ ده د دې حساب کول مونږ به د یوی رتای بارک بدین حسابه لو اوس چې کوم وخت دی هغه د آخرت تیاری وکړي